د 17 سال په عمر کې داسې شجاعت او داسې بهادری والله العظیم چې دا صرف د الله په فضل او کرم کېږي. دا د دې وخت نوجوان نه دی. زمونږ استاد د 17 سال نوجوان دا غریب خو د گیم نه نوزګاری، دا غریب خو ټول شپه د فیسبوک نه نوزګاری، دا غریب خو په دې کې اخته دی. لکه نن سبا دا یو څونه وبا عام ده، آنلاین گیمونه، آنلاین گیم په دې ځان په دا حرام دي. ګوره دا حرام دي، حرام د گیم د پر خپل اصول دي. یو اصول یو شرط داغه د پر زموږ علماء لیکل چې کوم گیم دا واړه کوي، یو دا چې دا گیم بذات خود جایزي، بذات خود دا جایزي. دویم دا د گیم د پر شرط دا دی چې دا گیم چې تکم لوبه کې چې پدې کې یا دنیوي یا اخروی پیدای. مطلب دنیوي دا چې ورزش پکې، اخروی دا چې مثال ستاسو د آخرت لپاره پکې سګټ، لکه بعض خلک د تسبیحات او تګړې وروي کزم. دا گیم نه دی، خدای او تنافس دی. نو یا پکې دنیوي ګټي یا پکې اخروی ګټي. دریم دا دی چې د گیم کې غیر شرعي امور نه، د جاندار تصویر پکې نه، مثال په تور میوزیک پکې نه. او سلورم دا دی چې دا دومره پوري ته پدې کې ورننه وځي چې ستانه پنځم پاتې شي، کستانه پکې پنځم پاتې کېدل. بیا ګوره دا سلور شرط چې په کومه لوبه کې کدا والیبال له فوټبال له هاکی دا ستاسو موبایل گیم له استابل له، نو په بازو کې کده دې سلور شرایط او خیال ساتل شي او دا سلور پکې موندل شي، دا گیم جایز دی. او کپه دې سلور دا سلور وانه پکې نه موندل کېږي، دا گیم حرام دی. آپ کے مسائل ان کا حل گورے، فتاوی دارالعلوم دیوبند گورے، فتاوی شامی گورے، دې شرایط ذکر کړی دي چې د گیم د پر اصول دي. دا کوم چې آنلاین گیم کېږي په دې کې یو شرط هم نشته، نه پکې دنیوي اخروی سورزش ته، یعنی سپیدم پکې نشته، نه خو په دې کې مثال په تور دې کې د جاندار تصویر راځي، میوزیک پکې راځي. نورم دا د جواری او قسم دی. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دا حرام دی. ګوره کوم یو کس چې کوي دا حرام دی. یعنی سما زمون نوجوانان پس کې اخته پدې کې دې ځکه با الګ دې ځکه بازار له ټیکټ والم پدې کې سما لګ دې ځکه سم په گاون کې مشهور شي. ما ته په یو څو کسانو رنګونه موکړو و چې دې کې خطا غفار علي سوم ټیکټ اغسته. ما د خدای باندې ما ورته په پیله ورځ ویلي چې دا حرام دي، زه ته وسوم ویم دا حرام دي، زه به بیان ویم چې دا حرام دي. زمونږ نه اسلامي غیرت وتلې ده، ځکه موږ د کافر نه یریږو. دا مسلمان کې هغه غیرت پاتې نه دی، او غیرت ځکه نه دی پاتې چې مسلمان په خپل مسلمانۍ ولاړ نه دی، دته په خپل مسلمانۍ شک دی. زمونږ د 19 کالو نوجوان الګ په لارو زنانو ته ولاړ. زما د قسم وای که زه حیران شم د خپل طبقه ته حیران یم چې ظالمه زما خو ته د خلص تړ شو. زویم چې کله د زنانو د تلو د راتلو د ماشومان دا سوق دي، خو ستا خويندې دي او زما خويندې دي، ستا بچي د او زما بچي د کنه دی په دقه ټیم کې بار روزي په روډونو بولړ. زم چې د چا څخه د خپل مور د حیا قدر نه دا به د بل چا د مور د حیا څخه قدر وکي، چې چا سره د خپل خور د قدر د حیا نه دا به د بل څه وکي. زم ځان کې د محمد ابن قاسم جذبه پیدا کا، حیا پیدا کا. په 92 هجری کې د ولید حکومت د دې ولید په حکومت کې د بصره گورنر دا حجاج ابن یوسف دا حد د مسلمانانو تاریخ وګورئ، غیرت ده. 17 سال نوجوان لکته محمد ابن قاسم فوجي د ځان سره کو دا غوزین را روان شو او دلته سیم تر ورسید. چې کله سیم تر ورسید په دې ځکه چې کله باج دا چون کې د سین په منځ کې سین دی، دا دریای سین چې وته وي په منځ کې سین دی او اخواتي هغه قلا د غټه قلا د دراجه ظاهر چې کوم ته موږ او تاسو وزیر اعظم هاوس وای غټه قلا ده.
دی چې کله هلته راورسېدل نو دی خپل منځ کې مشوره وکړه چې اخوا خو موږ رسېدی اوړو به څنګه محمد ابن قاسم الله اکبر داسې جذبه یاد ساتئ ګورئ جنګونه نه دي جنګونه دا په جذبو ګټلی کېږي دا په هتیار نه ګټلی کېږي او په جذبو کې د ایمان جذبې ته یو جذبه هم نشي رسېدی داسې د ایمان په جذبو لګیو محمد ابن قاسم وی ولې کټ کوي او حجاج ابن یوسف داسې عجیبه سړی په تاریخ کې ته غټ ظالم نه دی تیر شوی دی کې شک نشته لیکن دومره ظالم عجیبه سړی چې هر 3 ورځې بعد به هغه دلته کې خبر را رسېدو داسې د عیسی نظام دومره تیز نن دا وشو نن په پوج کې دا وشو نن دا وشو هر 3 ورځې بعد به هغه ته خبر رسېدو تلو راتلو دا هغه ځای نه د بصرې نه سند پورې حیران شي سړی نو چې کله به هر حال دی ویل دا ولې کټ او تختې ته جوړ کړې په هغه وخت سره او د یو بل پسې جوخت کې خو د اخوا ورواله د ورنږدې شو داسې د دریاب په دې سیټ کې ورنږدې شو دی ګیټ خواله ورله چې کله هلته ورسېد بادشاه راجا داهر ته چې پته ولګېده هغه باندې یاره راله چې دا سړي خو په رښتیا راله دی خو سهل نشته نو د خپل مذهبي مشران راجمع کړل چې کوم هندوان پنډتان چې وته وي دا خپل مذهبي مشرانو سره مشوره وکړه چې څه وکړو ځکه مرګ خو خپل ولیدو چې اوس خو تخلاصي ګنو او داغي هغه جذبه او داغي هغه عجیبه حالت چې ولیدو حیران دي اوس څه وکړو په بادشاه رب راغلی بادشاه کسان د خپل مذهبي مشران راجمع کړل څه وکړو یو مذهبي مشر ته یې رجی که اجازه دې زه مشوره درکم وایا وای په دې پلان کې ځنګل کې الته کې یو پاند زمونږ یو غټ بوت دی زسم او الته کې دعا غواړم خو چې الته من کله دعا غواړو نو یقین دی چې بیا به دی په موږ نشي راتلی دی به واپس تختی هغه ته په وښه بزرګوا وای نه چې یوازې خو نشم ته و یا برا سره ته او یا به را سره خززي نو دا خو د بادشاه خزوا حسین او جمیله وا ینګ جنې وا هغه ته د خزو سکمو خو چې کومه به خوښه شو هغه به ځان له خزه کړ بس بادشاه او هندوان دا پروا نه کوله نو هغه د دې چې کله دوی روان شو سزا ته ورسېدل شپړاله د دې هندو پندت د دانیت د خزه ته خراب شو نو دا خزه د ډیر غیرتی کور خزه دا وته داسه کې ته خو زمون مشري پتا خو زما خاون بینه ډولر رعایا پتا اعتماد کوي دا سکه هغه وته بس خیر د ویس راجا داهر ویس هغه ملکیږي ما ته پته دا کم چراغله محمد بن قاسم وې دنه تاسو بچ کیدې نشي هغه وې اوس ته زما خزه چې څنګه دې ته لاس ورچو هغه غریبي تزان خلاصو په دقه ټیم کې محمد بن قاسم आवाज وورید د یو مظلوم आवाज وورید دې ظالم نه ما بچ کې محمد بن قاسم دا زنانه په خپل بیا وای چې ګورم یو وړو کې قد اور الکته خسته نو جوان سور سپین او تور ور سره دا او چې نو کته وی راغی وی دی راجا دا وای مال ته پوس کې چې سوکي زه بس تکلیف د تاسو چې دا شان اخذ وتوي یاره جی وی دا زمنګ مذهبي مشر دی زه سره خاون کړم دلته دی چې دلته کې ورزو او دعا کو دا زما عزت لوټي بس هغه ته سر او دا تورې وجه د کلو سره ته پاغه زی وو تاریخ البلدان یو کتاب دا واقعا غره رسېخه که څوک ځان لګوري به وګوري نو چې کله یو تاریخ دار چې سره دی بل تاریخ دار چې محمد ابن قاسم ورته وای وای کچرته په دې وخت کې د مذهبي خلکو سره قلم کول جایز نو ما بستانه سر قلم کړو خو بیا دریم صحیح تاریخ دار چې سره ته قلم کو پازای مردار کو دا زنانه ته اراده وای سو کم زما سره خدمت ته او ته وی خدمت دار چې بس ما خپل ځای ته ورسو څنګه چې حال ته زمبستا سره زم خو زما به دوه شرط یو دار زبستانه مخ کې روان ته ما پس شاته راځي یو دویم ما سره خبري سیوانه کې
دریم چې ځکه مثلا زه روانم نو ماته به صرف دا وي چې خي طرف ته او ګس طرف ته خي طرف مطلب چې زه څنګه روانم ما سره سیوا خبرې نه کی او دریم شر دا دی وای تا چې کم کالی دي دا کالی دي ځان سره واله چې دا आवाज نه کوي یعنی خپل کالی دی واچو خو چې आवाज نه کوي هغه چې د حالت ته د انصاف او دغه ته وکتل دا د 17 سال نوجوان دی ښا چې کله د حیات او قتل د غیرت ته او قتل دا روان دي چې کله اخر ته ورسه دا خزه او ته پجړا شو دا زنانه او ته وای صرف نوم خو دراته خو خای کنه چې ته سوکي هغه ته سترګې خکته دي او ته وای ز محمد ابن قاسم هغه او محمد ابن قاسم د مسلمانانو د لخر غامر او زېما بس وای تا ما سه احسان کو اوس په د سزم یو احسان کو وای دا تاسو چې په کم ځای کې پراته وای دا دومره غټه قلاده چې تاسو په کال په لس کال کې دې تاخوانه شي را رسیدل ځکه دې دلته راځه ظاهر د تنظیمات کړی خو عزت یو طریقه خیم وای دا سی به کوي وای د یو وای د سمندر په یو طرف په هغه طرف پراشي هغه طرف ته د دراجه ظاهر یو کیل کوي دا چې کله راځي هغه نه د سمندر او د دغه دا حجاج ابن یوسف دا د بصری گورنر په دغه ځای کې ولید دا دغه ټیم کې بادشاہ خلیفہ نو د دې سن نسکسان تل هغه وخت په دې سن باندې دا د هندستاني سوا یعنی دا هندستان او پاکستان ټول یو نو دا سن چې کوم په دې ځای باندې د راجا داهر دغه حکومت او دا اخوا هندستان چې کوم دا د بل رورو راجا ظاهر په دې د حکومت دا دوانه رونو نو چې کله دلته کې په دې سن باندې د مسلمانانو ثقافت لا یو بل بادشاہ د غیله ستحایق ورکړي وړلې بهرحال هغه بچرته موقع کیوم نو چې کله هغه په لار تلل نو د سن کې ډاکوان راوتلو دا مسلمانانو دا کیشته لوټ کړه د دینه مالونه واغست او د دوی نه یعنی د مسلمانانو زنانه نو داغي لوپټي ته لاس کو عزت ولنی لا نو مالونه خو مسلمانانو ورکول خیر دی والا زه چار څه کوم لیکن چې کله ول عزت تلاش واچو نو دی یو چغه والا یا حجاج اغثنی اے د مسلمانانو گورنر تدلته کې عربو کې ناس دلته کې دا ظالمان زمون عزتونه لوټي دا خبره وشوه دینه سکسان کوس کړو کشته خو روانه هغه ورسېده عربو تعالی ته چې ورسېده حجاج ابن یوسف هغه ته دا خبر ورسېد ولید تم دا خبر ورسېده ولید حجاج ته وی فورا د دې زنانه د دې بدل اغستل غواړي د یو مسلمان زنانه عزت لوټل کیږي د دې تپوس کول غواړي او فورا د دې تپوسو کا حجاج ابن یوسف خط ولیکو پاره کې راجا داهر ته ولیکل چې فورا زما کم مسلمانان لوټل شوی دي داغي مالونه واپس کا او دا کم ډاکوان چې دا ما ته لاس دیول راولا دی له سزا ورکا هغه ته چې کله خط ورسید راجا داهر ته اډیر بدبخت سره په ډیر تکبر کې راغه ته ایزا خط کې وته ولیکل زوی تاسو خپل ګډ سره وای خپل اوخان سره وای تاسو د دې سره سکار دته دلته کې نه وای دا زما یو ډیر تکبرانه جواب ورکړ شکل حجاج ابن یوسف ته دا خبر ورسیده هغه ډیر غوسه شو هغه خپل وراره محمد بن قاسم دا حجاج ابن یوسف او د وراره دی محمد بن قاسم ابن یوسف دا دوه ورونو حجاج او قاسم دا دوه ورونو نو دا د خپل وراره محمد ابن قاسم چې دا تقریبا په دغه وخت کې د 17 سال نوجوان دی تنو چې د دې سره وسوګ راځي هغه خو د دې سره بادشاہ راوځي نو بس ورتلو ټول مردار کړو راجا داهر او هغه قلا غار سے فتح کړو محمد ابن قاسم چې کله هغه فتح بیا د دې یو غټ جنډه د دې ولاړو
نو هغه دا به دا غي دلیل چې خیر دې کتا سودلته خو حکومت په زمنګ دا جانډا محمد ابن قاسم وی اول منجنیک لیندا وا ویل دا لیندا کې کانه واچو دی له غړ غړ کانی راوړو ویل دا ول راوړو او دولې نو اول خو سورج پاغي گزارونه وکړو خو هغه نه راورځي حجاج ابن یوسف ته خبر لاړ چې دغه شانغي لګیا دی او هغه راورځي نه هغه ته وی چې دا لیندا نه دا منجنیک دا یو زاویه راخته کوي چې څنګه راخته کو او په دغه ورځ محمد ابن قاسم وی دا لیندا ما ته پرې چې هغه څنګه ولنې گزارو کو جانډه را پرې وته دا غي خطر را پرې وته او د مسلمانانو جانډه به وخدو داو د سوار د ولس کالو نوجوان الکته دا غیرت راکې دا مو تعالی دعوت راکې زمو ولس کالو نوجوان داو درې کال حکومت کو او چې کله د سليمان د ولید نه بعد سليمان راغی نو سليمان ظالم هغه دا څوک هغه ته هغه وخت کې په دې ټول ایشیا یو خلیفہ نو آلته وتسوي آلته وتخلق وی دا محمد ابن قاسم نه وی د سره ډیر خلق ولا حقیقت هم نو درې کال یلته حکومت کړي او دا ملتان او سند او دا علاقه هغه فتح کړي په اسلام خو دا هغه وروخته په دې غیرت دا ټول عمر دقه شي زونو ټول عمر ما د تویل زه تاسو ته عمر لا چې سړی خرابېږي د خپل سړی نه خرابېږي چې ستا گاونډي روغو ته په امنه چې گاونډي دی غلو لچرو کوچرو نو بیا د خپل حیا ډېر خیال ساتي محمد ابن قاسم روغو صرف د خلکو په خبرو کې راغوي اصل چې د حکومت والی بس راوي غوښتو او چې کله د سن نتلو تاریخ لیکلی وي مسلمانان خو پرې د وي اندوانو پسې جوړل داسې اور پسې جوړل او چې څنګه حالت ورغه هغه ظالمانو ته سازش په دغه کې بند کو او سره د قلم کو اخوي ورته خپل کس خپل د خاندان سره د دې یاري نو چې اسنه سباله حکومت ول